بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 106 دی او قانون نمبر 35 دی د ثلاثي مزید فی قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله مونږ د لم يحمر لم يحمر لم يحمرر قانون وایو. د لم يحمر لم يحمر لم يحمرر قانون وایو. نو د دې قانون خلاصه یې زده کوو جی. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د فعل مضارع لام کلمه مشدد وي، یعنی شد وي، په لام کلمه باندې شد وي او مضموم العين نه وي، یعنی عین کلمه باندې ضمه نه وي، پیش پې نه وي، مضموم العين نه وي، یعنی ضمه پې نه وي. دلته کې به ضمه ولیکئ، یعنی ضمه پې نه وي. نو د حروف جازمه د داخلېدو د وجې نه او د امر حاضر معلوم جوړېدو د وجې نه په درې طریقو ویل جایز دي. کله چې د فعل مضارع لام کلمه مشدد وي او مضموم العين نه وي، یعنی عین کلمه ضمه نه وي، په عین کلمه باندې ضمه نه وي او لام کلمه مشدد ده خو په عین کلمه باندې ضمه نه ده. نو کله چې په داسې فعل مضارع باندې حروف جازمه نه یو حرف داخل شي یا د امر حاضر معلوم جوړېدو طریقه ورسره اختیارې، نو د هغې د وجې نه بیا په دریو طریقو باندې دا د فعل مضارع دا لام مشدد کلمې والا په دریو طریقو سره بیا ویل جایز دي. په دریو طریقو سره بیا دغه وی لکه یحمرو چې دی که نه، یحمرو په دې کې دا را لام کلمه ده، را پکې څه شی ده؟ لام کلمه ده. نو دا مشدد ده، وګوره شد دی په لام کلمه د فعل مضارع په لام کلمه باندې شد دی. او دا میم چې دی دا عین کلمه ده، دا میم پکې عین کلمه ده. نو دا میم مشدد، دا میم باندې ضمه نه ده، فتحه ده، فتحه. نو تا ته وایي چې عین کلمه مضموم العین نه وي، یعنی عین کلمه باندې ضمه نه وي، فتحه وي یا کسره وي. نو ګورئ دلته په دې باندې په عین کلمه باندې فتحه ده او لام کلمه مشدد دی، نو یحمرو دی. نو اوس په داسې فعل مضارع چې کله په حرف جزم داخل شي نو درې طریقو سره وی لم یحمر به وی، دا لام کلمه مشدد ده خو په دې باندې بیا ته فتحه وی، لم یحمر به وی، لم یحمر به وی، په لام کلمه مشدد باندې به کسره وی، او لم یحمرر به وی، لم یحمرر لام کلمه به بیا چې کوم مشدد و هغه شد به ختم کی او دا را به ورسره ساکن وی. ٹھیک شو؟ ویل جایز دي، په دریو طریقو سره ویل جایز دي. بیا وورئ چې کله د فعل مضارع لام کلمه مشدد وي او عین کلمه باندې فتحه وي یا کسره وي، ضمه پې نه وي، نو بیا به داسې فعل مضارع درې طریقو سره وي لم یحمر لم یحمر لم یحمرر. چې کله د فعل مضارع لام کلمه مشدد وي، وګورئ دا را پکې لام کلمه ده، دا شروع کې چې کومه یا ده نو دا خو علامت مضارع ده، دا یا پکې علامت مضارع ده، دا به پکې نه شماري. ها چې ده ها دا فا کلمه ده، دا میم پکې عین کلمه ده. ٹھیک شوه؟ دا میم پکې عین کلمه ده او دا را چې ده که نه دا پکې لام کلمه ده. وګورئ د فعل مضارع دا لام کلمه مشدد ده او په عین کلمه باندې فتحه ده، د میم باندې فتحه ده، ضمه پې نه ده. نو تا ته عمده وایي چې کله د فعل مضارع لام کلمه مشددي شد والا وي او په عین کلمه باندې ضمه نه وي، پیش پې نه وي، فتحه یا کسره وي، نو داسې فعل مضارع به چې کله حرف جازم په داخل شي، دا لم حروف جازمه نه یو حرف دی، حروف جازمه پنځه دي، لم لما لام امر لینه ان شرطیه، لم لما لام امر لینه ان شرطیه. نو د دې حروف جازمه نه یو لم په داخل شو، لم. نو اوس په دې لم د داخلېدو د وجې نه دا یحمر نه دی، یحمرو، دا په دریو طریقو ویل جایز دي. بیا په دریو طریقو ویل جایز دي. نو لم یحمر یو طریقه شوه، لم یحمر دوه طریقې شوې او لم یحمرر دا دریمه طریقه شوه. اوس به بیا موږ ښکته د دې تعلیل کوو چې دا څنګه دا یحمر څنګه دا اصل کې یحمرو دا په اصل کې څنګه و، بیا دا یحمر څنګه شو، یحمر څنګه شو، یحمرر څنګه شو، یحمرو څنګه شو. نو دغه طریقې به انشاءالله ښکته بیا تعلیل کې وایو. خو اوس دلته کې دومره یاد کړئ چې کله د فعل مضارع لام کلمه مشددي او په عین کلمه باندې فتحه یا کسره وي، ضمه پې نه وي، چې ضمه پې نه وي یا پې فتحه وي یا کسره وي، یا فتحه وي یا کسره وي. نو او په داسې فعل مضارع چې کله حروف جازمه نه یو حرف داخل شي که نه، یعنی شروع کې لم ولګي، لما ولګي، لام امر ولګي،
لاینه ولګي ان شرطیه ولګي نو د داسې حالت کې به بیا دا داسې فعل مضارع چې لام کلمه مشدد وي او عین کلمه ضمه پې نه وي نو داسې فعل مضارع به بیا په دریو طریقو سره ویل جایز دي. لم یحمر به ووایې په لام کلمه و فتحه ووایې، بیا به لم یحمر ووایې لام کلمه مشدد ده په دې باندې به کسره ووایې، او لم یحمرر دا لام کلمه میم را ده او دا بله ورپسې دویمه را ده نو دا به بیل بیل ووایې. دا چې کومه مشدد و هغه به اوس ځان له ځان له ووایې. نو ګورئ لم یحمره لم یحمر لم یحمرر ویل جایز دي. او د امر حاضر معلوم مثال دا خو د حرف جزم په داخل شو نو اوس ځکه لم یحمر لم یحمر لم یحمرر مو وي. اوس چې کله موږ امر حاضر معلوم جوړو کنه امر حاضر معلوم نو د تحمرو نه به موږ امر حاضر معلوم جوړو. تحمرو دا تحمرو دا د فعل مضارع معلوم صيغه ده د واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صيغه ده. نو د دې نه به موږ امر جوړو نو چې امر جوړې علامت مضارع به ختمه کې دا تا به ختمه کې او اخیری حرف مشدد دی نو دې سره به بیا موږ داسې چل کوو چې دا شد به ختمو دا شد به ختمو نو داسې به دوه راګانې شي موږ سره لم یح نو دې کې به اخیری را موږ بیا ساکن کو دا اخیری را به پکې موږ ساکن کو د امر د وجې نه او په شروع کې به بیا حمزه راوړو حمزه وصلی به راوړو ځکه چې دا اول ح ده نو دا په شروع کې راغلی ده نو چې شروع کې ساکن حرف وي نو د هغې نه ابتدا کول مشکله وي نو نه کېږي ته ابتدا نو موږ به په شروع کې بیا حمزه راوړو. نو د تحمرو نه موږ سره څه شو احمره ٹھیک شو دا احمره شو احمره دا د امر حاضر صيغه ده د مذکر دپاره او احمري دا هم د امر حاضر صيغه ده او احمرر دا هم د امر حاضر صيغه ده. نو موږ دا خبر وکړه چې کله په فعل مضارع کې لام کلمه مشدد وي او په عین کلمه باندې فتحه یا کسره وي ضمه پې نه وي نو بیا چې کله په د حرف جزم داخل شي نو درې طریقو سره به وي او کنه امر حاضر معلوم ته جوړې نو بیا به په درې طریقو وي. احمر به هم وي احمر هم ویلی شي وی به احمر به وي احمرر به وي. ٹھیک شو. اوس درته بله خبره کوي چې کله عین کلمه مضمومه وي ضمه وي پې د بره کې خو عین کلمه باندې به ضمه نه وي او لام کلمه به مشدد وي. اوس چې لام کلمه مشدد ده او عین کلمه باندې ضمه ده نو اوس به ورسره څه کوو نو دغه درته اوس وایي. او که چېرته د فعل مضارع لام کلمه مشدد هم وي لام کلمه مشدد ده او مضموم العین یعنی عین کلمه مضموم یعنی پیش هم وي عین کلمه باندې ضمه ده او لام کلمه مشدد ده نو بیا داسې فعل مضارع په څلور طریقو ویل جایز دی چې کله د فعل مضارع لام کلمه مشدد وي او عین کلمه باندې فتحه یا کسره وي نو داسې فعل مضارع باندې چې حرف جزم یا داخل شي یا ته امر حاضر معلوم جوړې نو په دریو طریقو سره به وي احمر احمرر یا لم یحمر لم یحمر لم یحمرر او امر حاضر چې ته جوړې احمرر. او کله چې د فعل مضارع لام کلمه مشدد وي او عین کلمه باندې ضمه وي ضمه پیش وي پې نو بیا به داسې فعل مضارع په څلور طریقو سره وي په څلورو طریقو ویلی بیا جایز دي چې کله پې حروف جازمونه یو حرف داخل شي لکه یمد دی یمدو دا وګورئ په د یمدو کې دا دال چې دی که دا مشدد دی دا لام کلمه ده او دا میم دا پکې عین کلمه ده میم پکې څه شی دی عین کلمه ده. نو اوس به موږ داسې کوو چې دا به اوس موږ په څلور طریقو وایو چې کله په داس حرف جزم داخل شي یا ته امر حاضر معلوم جوړو نو وګورئ دلته په حرف جزم داخل شو دا حرف جزم په داخل شو نو دا موږ اوس وی لم یمد یوه طریقه شوه لم یمد دا دویمه طریقه شوه لم یمدی دا دریمه طریقه شوه او لم یمدد دا څلورمه طریقه شوه. نو ګورئ چې کله عین کلمه مضموم العین ده دا میم چې دی دا میم دا عین کلمه ده دا څه شی دی عین کلمه ده په ده باندې ضمه ده وګوره پیش دی پې او دا اخري دال چې دی که نه دا لام کلمه ده او دا لام کلمه مشدد ده شد دی پې. نو اوس داسې فعل چې داسې فعل مضارع چې لام کلمه مشدد وي او په عین کلمه باندې ضمه وي نو چې په داسې فعل مضارع باندې حروف جازمونه یو حرف داخل شي نو داسې فعل مضارع به موږ په څلور طریقو سره وایو یا ته امر حاضر معلوم جوړو نو بیا به په څلور طریقو سره وایو. نو اوله طریقه به د یمدونه موږ ووایو لم یمد لم یمدی لم یمدد
وګورئ څلور طریقې شوې. لم یمد دا یوه طریقه شوه، لم یمد دا دویمه طریقه شوه، لم یمدي دا دریمه طریقه شوه، او لم یمدد دا څلورمه طریقه شوه. داسې په څلور طریقو ویل جایز دي. او د امر حاضر معلوم د تمدو نه موږ امر حاضر جوړو، نو مده دا مده یوه طریقه شوه، مدي دویمه طریقه شوه، مدو دریمه طریقه شوه، او امدد دا څلورمه طریقه شوه. نو ګورئ د امر حاضر معلوم تیم چې جوړولو نو په څلور طریقو مې وي، او چې کله هم ته حرف جازمه ونه یو حرف داخل کړو نو بیا هم په څلور طریقو سره وي. ټیک شوه. اوس د دې یحمرو مونږ تعلیل کوو چې دا یحمرو په اصل کې څنګه و څنګه شو بیا څه وجه شوه. نو ګورئ د یحمرو تعلیل، یحمرو په اصل کې یحمررو یحمررو. نو ګورئ دوه راګانې اخره کې یو ځای شوې، نو چې کله دوه یو شان حروف یو ځای شي که نه، نو مونږ بیا اول حرف ساکن کو او د دې دواړو نه یو واخلو یو، ټیک شو، او هغه مشدد کو، نو یحمرو شو. دا یحمرو په اصل کې یحمررو یحمررو. نو د ادغام دپاره مو اوله را، نو ګورئ دا اوله را دا ده، اوله را ساکن کړه. د ادغام دپاره نو اوله را ساکن کړه، نو چې اوس هم اوله را ساکن کړه نو د یحمررونه یحمرونونه کې وګورئ اوله رام ساکن کړه، نو دا موږ سره څه شو؟ یحمرو یحمرو. ٹھیک شو؟ یحمرو شو. وګورئ دا دی، دا یحمرو شو، دا اوله رام ساکن کړه. دا په اصل کې و یحمرو یحمررو. نو دې کې موږ دا اولنۍ را ساکن کړه، نو یحمرو شو. اوس دوه راګانې شوې موږ سره، نو اوس به موږ داسې وکړو چې دا یحمرو مو واخیستو، د دې دوو راګانو نه م یوه راواخیسته مشدد هم کړه، په دې دویمه را چې کوم حرکت وي هغه به پرې واچې او یحمرو شو یحمرو شو. ټیک شوه. نو بیا د حرف جازم، د حرف جازم د داخلېدو د وجې اخري را هم ساکن شوه، اخري را هم ساکن شوه. نو دا او داسې و، خو دا چې کله واپس اصلي شکل ته راواړی که نه، داسې یحمرو داسې کو. په دې حال کې به موږ پرېږدو یحمر رو. اوس په دې یحمر رو باندې دا اوله را ساکن ده او دویمه مضموم ده، نو په دې باندې حرف جازم داخل که که نه، نو اخري رام ساکن شوه، اخري رام ساکن شوه. دوه راګانې ساکن شوې، دوه راګانې ساکن شوې. نو اوس په دې اولې راله مونږه کسره بیا ورکوو. نو تا ته وایي چې د حرف جزم د داخلېدو د وجې اخري را هم ساکن شوه، نو لم یحمر شو، لم یحمر شو. نو اوس دوه ساکن را جمع شوي. دا وګورئ یو را ساکن دا ده یو دا ده، دوه ساکن راګانې جمع شوي. اوس د دوو ساکن حروفو د جمع کېدو د وجې بعض د صرف علما دویمې راله، د دویمې راله کسره ورکوي، دا دویمه را نه ده دې له کسره ورکوي. ټیک شوه. وی بیا څه وایي؟ وایي لأن الساکنه، ځکه چې ساکن لا اذا کله حرک حرکت ورکې نو حرک بالکسر، د کسرې والا حرکت به ورکې، نو لم یحمر شو، لم یحمر شو. ٹھیک شوه؟ لم یحمر شو. اوس وی او بعض د صرف علما دویمې راله فتحه ورکوي، لأن الفتحة اخف الحرکات. نو دا چې دویم بعض علما د دویمې راله فتحه ورکوي نه، هغوی وایي ځکه چې فتحه د ټولو نه په ټولو حرکاتو کې سپک حرکت دی، ډیر بوج والا نه دی. نو لم یحمر شو. د دې دویمو بعض علماو په نسبت باندې دویمې راله فتحه ورکړه، نو لم یحمر شو، لم یحمر شو. اول بعض علما وی چې د دویمې راله به کسره ورکې، نو لم یحمر شو. اوس دا دویم راله بعض علما وی چې دې له به فتحه ورکې، ځکه چې فتحه د ټولو نه سپک حرکت دی، نو دا به لم یحمر شو. او بعض د صرف علمای بغیر د ادغام نه وایي، بغیر ادغام پکې نه کوي، بغیر د ادغام نه وایي، او هغوی وایي لأنه الاصل، ځکه چې دا اصل دی. نو اولې راله مو خپل اصلي حرکت کسره ورکړه، نو لم یحمرر به ویلی کېږي. اوله رامو د ادغام دپاره ساکنه کړې وه، نو چې ادغام نه کوو نو ساکن کېږي به هم نه،
چې ادغام نه کوو نو بیا به ساکن کیږي هم نه. نو دا وګورئ زموږ سره د لم یحمر لم یحمر لم یحمرر قانون د دې قانون خلاصه یو ځل بیا واورئ. کله چې د فعل مضارع لام کلمه مشدد وي او په عین کلمه باندې فتحه یا کسره وي نو چې کله په داسې فعل مضارع باندې حروف جازمه یو حرف داخل شي یا ته امر حاضر معلوم جوړي نو په درو طریقو سره ویل جایز دي لکه لم یحمر لم یحمر لم یحمرر. او چې کله ته امر حاضر معلوم جوړي نو احمر احمر احمرر. او کله چې د فعل مضارع لام کلمه مشدد وي او په عین کلمه باندې ضمه وي نو بیا چې په حروف جازمه یو حرف داخل شي یا ته امر حاضر معلوم جوړي نو په څلور طریقو ویل جایز دي. لکه یمدنا لم په داخل کا نو لم یمد لم یمد لم یمد لم یمدد. او دغه شان چې کله امر ته جوړي نو مد 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 امدد مد 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 امدد. نو دا څلور طریقې وي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.